کتونکو دې ټیم کې زه د ضلع باجوړ ښار بازار پرې سب کې موجود یم کوم چې د سایپیانو د ناستې ځای دی هغه کې هر کال نیک رحمان صاحب کوم چې د جبران ویلفیر فاونډیشن چیرمین دی بانیم دی او د دغه نوم نه تاسو ټول خبرې بهرحال په داسې وخت کې چې خلک اړتیا لري ضرورتونو ته نیک رحمان په مشکل وخت کې کله روژه راغلی ده اختر راغلی دی یا په دې علاقه کې په غریبانو باندې سخت وخت راغلی دی نو جبران ویلفیر فاونډیشن هغه خلکو ته ځپلي خلکو ته د نغدو په شکل کې هم پیسې ورکړي دي او دغه شان ته خوراکي مواد هم ورکړي دي نن چونکې د روژې اولنۍ ورځ ده نو د باجوړ سل هغه کونډې زنانه چې د الله د ذات نه بغیر څه نشته دی نن 8 لکه روپۍ په دغه سلو زنانو باندې تقسیم کړي موږ مننه کوو موږ ته ټایم راکړئ نیک رحمان صاحب السلام علیکم شکریه چې موږ ته مو ټایم راکړو وعلیکم سلام ساحل صاحب ستاسو ډېره مننه بس جبران فاونډیشن خو لګی دی د ډېر وخت نه او یو اعتماد هم شته دی د الله په دغه باندې ډېر زیات شکرګزار یم بس دا موږ نه دي پیدا کړي زه اکثر ملګرو ته وایم چې موږ د ځان دپاره نیو لګی که موږ ته هر قسم مشکل ټارګټ راشي دا به الله پیدا کوي ځکه چې موږ د الله تعالی د هغه بېسره بندګانو لپاره دغه یتیمانانو او کونډو خویندو میندو لپاره لګی وو د چا چې ذکر بار بار الله تعالی په قرآن کې کړی دی او د هغوی فضیلت بیان کړي دي او د هغوی مرستې کولو بیا ډېر زیات فضایل دي دومره فضایل دي چې د رسول پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څوک د یتیم کفالت کوي د هغوی سرپرستی کوي نو هغه انسان به په جنت کې چې څنګه دوه ګوتې یو ځای دي یو بل ته نږدې دي دغه انسان به د قیامت په ورځ ماته نږدې نو چې دومره فضایل یو انسان راپاڅي او یو سوچ او فکر کوي نو الله تعالی هغه لا بیا په خپله باندې د دې بندوبست کوي ښکاره خبره ده چې نن به خوشحالي ځکه چې کار ډېر نیک وشو څومره چې داسې یو اکټیویټي وکړي داسې یو عمل وکړي څومره تسکین درته میلاوي څومره خوشحالۍ نو تاسو ته پته ده ساحل صاحب چې د جبران غم ډېر غټ غم و او که دا فلاحي کار موږ نه وی شروع کړی دا کار خیر موږ نه وی شروع کړی نو کیدای شي نن به تا ته نیک رحمان دا په کم شکل کې ولاړ دی په دې شکل کې به نه وی کیدای شي یا به لیونی وی یا بې دماغو کار نه کولی یا به ډېر په بد حال باندې وی خو په دې کار کې چې کوم د زړه سکون دی او د کوم د زړه اطمینان دی او بیا زه لاړ شم د یو غریب مسکین سره مرسته وشي یو یتیم سره مرسته وشي څنګه چې دې فضایل دي نو هغه زه محسوسومه او بیا د دې په وجه باندې بچی ما ډېر په ښه حالاتو کې لیدلی دی ډېر په ښایسته ځایونو کې لیدلی دی په شنو باغونو کې په اسمانونو کې او لیدل د مرغو په شانته نو هغه نظارې چې ما لیدلي دي نو زما زړه ته الله تعالی یو سکون او یو اطمینان ورکړی دی نو ډېر زیات اطمینان دی زما زړه باجوړ کې ډېر کونډې دي یتیمانان دي او څه داسې نور څه نشته بهرحال څه مازګور کوښښ خلک کوي څه پلانینګ دی دغه یتیمانانو دپاره د کونډو دپاره چېرې هغوی ته هم په څه شکل کې څه فایده ورسېږي څه پلان لري او یوه خبره ایډ کوم ستاسو سوال نه علاوه چې دغه به زمونږ د روژې د 15 پورې انشاءالله روان وي که یو فیملي 2-3 فیملي دا به انشاءالله تعالی موږ فیسلیټیټ کوو په مستقبل کې زمونږ چې الله تعالی وسایل را برابر کړي نو انشاءالله تعالی د دغه یتیمانانو لپاره یو ښه تعلیمي اداره چې هغه پکې فری تعلیم کوي او هغه بیا په خپلو خپو باندې ودرېږي او ټیکنیکل تعلیم ورته هم میلاویږي چې هغه د معاشرې یو ذمهوار او یو دا نه محسوسوي بیا چې زما پلار نشته دی او په ما باندې تعلیم ځکه پاتې شو یا په ما باندې د کور ذمهواري وه زما تعلیم ځکه پاتې شو اوس هم موږ لګېستو زموږ سره په مختلفو یونیورسټیز کې په کالجونو کې سټوډنټان راسه دي چې د هغوی موږ د سیمسټر فیسونه د میس فیسونه یا د هاسټل فیسونه یا د هغوی د جیب کومه خرچه وي هغه موږ مهیا کوو موږ چې دا سوچ او فکر یې نه چې زما پلار نشته دی نو ما ته به کتابونو ضرورت دی یا د نور سټوډنټانو نوې کپړې اغوستې دي نوې پیزار دی زما دا زاړه دي چې دغه ته سوچ او فکر نه او هغه خپل فوکس په خپل تعلیم باندې په نړۍ کې زمونږ پښتانه او اسپیشلی د باجوړ هغه خلک چې هغه مسافر دي وسایل اوس شته مسایل حل کولی شي خلک بره شکل کې به ستاسو سره تعاون هم کوي خو چونکې نن د روژې اولنۍ ورځ او ډېر خلک به تا ګوري هغه سپیشلی هغه مسافرو ته چې هغوی غواړي چې موږ د خپلې پیسې په یو صحیح طریقه باندې ولګوو یا چا یتیمانانو ته ورکوو یا د کونډو ته ورکوو دا موقع ده په دې موقع به هغه ته څه پیغام ورکول غواړي بس دغه ته زمونږ دا پیغام دی د غرونو ته چې دا د ګټې میاشت ده د فضایلو او د صدقاتو میاشت ده ځکه چې په دې میاشت کې سړی 1 روپۍ ولګوي الله تعالی په سوونو بدلې ورکوي نو
هغوی ته زموږ خواست دی چې کوم دا ضروري نه ده چې د جبران فاونډیشن په لاس دې وشي. زموږ مقصد دغه یتیمانانو بېوسو خدمت دی، که هغه د جبران فاونډیشن په لاس وي او که هغه د نظیر صاحب په لاس وي او که هغه تاسو په خپله کوئ، خو چې دا موقع ضایع نه کړو موږ او موږ په خپلې کلي ګاونډ محله کې دغه یتیمانانو غریبانانو او بېکسو ته ځان ورسو، ځکه چې دنیا نیمګړی ژوند دی، ارماني ژوند دی. نن موږ چې د کور نه راوځو نو د یو ټماټر ګرینټي وي چې د سهار نه د ماښام پورې هغه پاتې شي، خو د انسان ګرینټي نشته دی چې زه به واپس روغ کور ته ځم او که نه ځم. نو دا بهترینه میاشت ده که موږ یو سوچ او عزم هم وکړو او هغه کار زموږ نه وم نه کړي وم نشي، نو الله تعالی به موږ ته په دغه باندې اجر او ثواب راکوي. پکار ده چې موږ د خپلو یتیمانانو، کونډو، خویندو، میندو او د بېوسو په دې روژه کې خصوصي خیال وساتو. کتونکو دا ونک رحمان صاحب څوک چې د جبران ویلفیر فاونډیشن چیرمین دی، بانی دی، او نن دی سلو زما په خیال سل هغه زنانه چې هغه کونډې وي 8,000 روپۍ فی زنانه ورکړي، یعنې مطلب 8 لکه روپۍ دی تقسیم کړي. چونکې د روژې اولنۍ ورځ ده، څنګه چې دې مسافرو ته موږ هم دیو دپاره فیل کوو چې کوم خیر زراعت دی، که غواړي چې زموږ مال دی، زموږ پیسې دي، پیسې ځای کې ولګېږي، نو صرف او صرف جبران ویلفیر فاونډیشن دغه سره دې رابطه وکړي، هغوی ته خپلې پیسې ورکړي چې دغه شانته کونډو یتیمانانو ته ورسوي. زه یقین لرم د سره دا مرکه به ستاسو خوښه شوې وي. د الله په امان.